بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو، کینه، حسد، تعصب دا داسې الفاظ په دې موجوده حالاتو کې دا هغه الفاظ دي چې د دې په وجه باندې موږ پښتانه چې کوم یو هغه عموما د داسې ستونزو سره او د داسې حالاتو سره مخامخ یو چې همیشه د پاره زمونږ چې کوم دی پر یوس ګیر مونږ لګولی او مخکې پرمختګ چې کوم دی هغه زمونږ نه کیږي. څه وجه ده او داسې څه قسمه حادثې چې دي دا زموږ مخې ته راځي. هم په دغه حوالې سره نننی پروګرام چې زموږ کم دی دا د تحصیل خوازخیلې یونین کونسل فتحپور دا غر سایډ دی چېرته چې زه نن ولاړ یم. زما سره دا ملګری عجب خان هم موجود دی. دا موقع داسې ده چې دلته کې د دیو یو څو ساوري چې کوم دي هغې کې چې میخه او غوا دا پکې شامل دي. د هغې په بېدردۍ سره چې دی هغه وجلی شوي دي. موږ به دا نه وایو چې یاره دغه ساوري چې کوم دي هغه مړه شوي دي، بلکې هغه چا مړه کړي دي په د داسې دوایي په شکل کې یا د انجکشن په شکل کې. دا به الله ته پته وي، ځکه چې د اوسه پورې د هغې لا داسې څه حل نه دی راوتی چې هغه مونږ ووایو چې یاره په دې وجه باندې مړه دي. خو بهرحال د علاقې کم خلک چې دي او د دیو د وینا مطابق دا ځناور چې کوم دي دیو له زهر ورکړی شوي دي. هم په دې غوجله کې کم ځای د هغې مخې ته چې زه ولاړ یم د عجب خان نه به تپوس کومه چې څه ټایم دا حادثه شوې ده او څومره چې دی د دیو مالي تاوان شوی دی. عجب خان صاحبو دا راته ووایي چې دا ساوري څه ټایم مړه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی. دا داسې و چې دا ساوري یو 4 ورځې مخکې د شپې چا پرانستل غړندي وله وشلول، خو په لور باندې چا ورېبل. نو بیا په دې زمونږ د ګاونډیانو دیو مونږ ته غږ وکړو چې یاره ستاسو ساوري دغه شي دي. نو بیا مونږ په پټي کې مونږ وموندل، واپس مونږ راوستل. نو هغې نه بعد به مونږ بیا دې تماشه کوله. نو به بېګا داسې یو شو 11 بجې ما ته تماشه وکړه. نو 11 بجې دا برابر و. سهار چې بیا مې په 4:30 بجې باندې وکتل رالو، نو دا مړه و. نو په دې غوجله کې د یو سایډ ته سوری دی، د سوري کې چا لاس ورمنډل دی. نو په دغه طرف چې کوم ساوري و دا ټول مړه دي، او په دې بل سایډ چې کوم و نو دا بچ دي. نو بیا مونږ لاړو، سهار مونږ تاڼې ته لاړو، اف آی آر مونږ امانتي به وکړو. مونږ ته څوک معلوم نه دی چې هغه مونږ دغه کړو. نو هغو اف آی آر درج کړو، خو د ډاکټر رپورټ پکار دی. نه دا ساوري چې کوم مطلب دا چې 3 تنه ساوري چې کوم دي دا مړه شوي دي. یو میخه ده، یو غوا ده، یو بیا لږ وړه سخی ده. او تاسو چې تاڼې ته لاړئ هغوی څه وایي چې میډیکل رپورټ په دې کې پکار دی؟ هغوی وایي چې رپورټ یې درج کړو او بیا یې مونږ ته وایي چې په دې کې میډیکل رپورټ پکار وي. نو مونږ ډاکټر سره وی سرکاري ډاکټر مونږ ته نه دی معلوم. نو بیا مونږ چې ډاکټر معلوم کو سرکاري، هغه وی زه د بحرین د تحصیل یم، ستاسو خوازخیلې تحصیل. نو خوازخیلې والا وایي چې تاسو د بحرین سره یې. نو چې کله مونږ بیا معلوم کړو د خوازخیلې، هغه مونږ معلوم کړو سره چې مونږ رابطه وکړه، نمبر یې مونږ پیدا کړو. نو پولیسو مونږ ته وایي چې دا ستاسو کار دی ډاکټر معلومول او هغه رپورټ او دا شی میډیکل رپورټ دا ټول ستاسو کار دی. مونږ صرف اف آی آر درج کړو. نو چې هغه مونږ ته نمبر میلاو شو، مونږ هغه سره رابطه وکړه. نو هغه مونږ ته وایي چې زه به د دې نه یو 2 سیمپل د هر ساوري نه الم، یو د اینې نه او یو د لرې نه. نو بیا به په دې یو باندې به 8,000 روپۍ راځي. یو ټیسټ باندې به 8,000 روپۍ راځي. دا په دې صوبه کې د دې سرکاري دغه نشته ټیسټ لیبارټري، دا په اسلام آباد کې لګونو 16,000 روپۍ به په یو راځي. نو 3 ساوري دي، نو 16 3 48,000 روپۍ شوي. او ماله به ګاډی هم کوی د خوازخیلې نه، او د تیلو روپۍ شوې، او نور به د هغه هم څه خرچوي 15-16، نو 60 ته هغه رسېده. نو مونږ وایو چې مونږ 60,000 به خرچه کوو، بیا هم نه معلومیږي چې دا صرف دا به معلوم شي چې دی له چا څه ورکړي دي، نور بیا ما سړی خو نه معلومیږي. نو بیا مونږ رالو، نو پولیس هم هغه اف آی آر چې درج کړو، نو اوس دا 3 بجې دي، خو لا د اوسه پورې پولیس نه دي راغلي، تفتیش د کې مزید نه دی شوی. قدرمندو کتونکو، د عجب خان یو ورور مشر ورور چې کوم دی هغه هم زما سره ولاړ دی، د هغه نه به تپوس کوو. دا راته ووایي مولوي صاحبو چې یاره د حکومتي وخت په دې کې څه ذمه داري جوړېدی شي او څه پکې هغو کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو نهایتي شکرګزار یم. زه به دا ووایم چې ریاست چې دی هغه د عوامو مور بللی کېږي.
جی نو د دیو د مال د جان او د عزت تحفظ دا د ریاست ذمہ داری وي جی او د عوامو د هغو هم د حق جوړیږي چې کله هم دیو ته څه حادثه راشي لکه څنګه چې ماشوم د ټولو نه اول خپل فریاد مور ته کوي جی نو عوام هم خپل فریاد چې کوم دی هغه ریاست ته کوي نو مونږ افسوس سره دا خبره کوو چې کله هم داسې واقعیت راشي لکه زمونږ د واقعه راغله نو مونږ کله 7 بجې اف آی آر لاړو نو په 8 بجې باندې زمونږ اف آی آر 8:30 بجې خواوشا تقریبا درج شو خو بیا د ډاکټر مسله رااله چې میډیکل ریپورټ په څوک کوي نو ظاهره خبره ده چې مونږ خو په خپل اتھارټي باندې نشو تللی ډاکټر له چیرې ته نعم. زمونږ ساوري وګوره نو دا به د سرکار کار وي چې هغه به ډاکټر موږ ته مهیا کوي او هغه به باقاعده طور باندې د انویسټیګیشن کوي د ریپورټ په درج کوي نو موږ ته اول خو د 11 بجو پورې دا پته ونه لګېده چې زمونږ د حلقه د پتیپو د خوازخیلي سره ده او که د بحرین سره ده جی یو وایي چې تاسو بره یې بل وایي چې تاسو ښکته یې نو د ډیر مشکل سره مونږ ته کله پته ولګېده او د خوازخیلي وا سره ډاکټر امجد صاحب سره زمونږ رابطه وشوه او دا مونږ ته معلومه شوه چې یاره دی زمونږ د حلقې ذمہ دار دی نو هغه مونږ ته وویل چې ستاسو په دې ریپورټ باندې به کم از کم 60,000 روپۍ خرچ راځي نو ظاهره خبره ده چې مونږ سره څلور 15 ساوري وو هغې کې 3 مړه شو یو ساوری پاتې شو نو دا 15,000 روپۍ به مونږ صرف په دې باندې خرچ کولې چې یاره دې ساورو زهر خوړلی دي نو مونږ مجبورن او بیا چې مونږ د ساورو هغه کنډیشن ته وکتل نو په 4 بجې ساوري مړه دي او 11 بجې شوې مونږ ته دا پته ونه لګېده نو بیا د هغې نه وروستو مونږ باقاعده ګاډی وکړو د هغې نو دا ویوړه کته په سیند ته وغورځول ځکه چې دلته مونږ ته خرابېدل بیا به یې بدبو کوله د ډزېدو خطره وه هغه زهر بالکل او او هغه اوبه چې وې د هغې په خولو باندې راوتې وې ها نو مجبورا مونږ هغه بیا د دې ځای نه لرې کړو کته وغوځار کړل ها د دې علاقې کوم ایکسپرټ خلک چې دي د ډیر وخت نه ساوري ساتي هغه جی ایکسپرټ خلکو تاسو ته دا وایي چې یاره دوی زهر خوړلی نو زمونږ خو اول دومره علم نه و خو ټول کم چې د ساورو والا کسان دي هغو هر یو چې راله او جایزه یې واخیسته نو هغې مونږ له دا مشوره راکړه چې یاره دا د بل څه نه دي مړه دا د زهرو نه مړه دي د هغې د خولې نه هغه زیړې او اوبه راوتې وي یا ساوري پړسېدل وغیره دا ټول د زهرو او علامات وي الریډي مطلب په دې اخور باندې چې کوم ساوري ولاړ و هغه جی مړه و او دې نه چې هټ کر دې خه کوم ولاړ و نو مقابل هغه خو بچ چې کم دی هغه بالکل صحیح هغه سلامت دی بالکل او او گایا دغه چې یو تاسو واخه کوم او ټولو ساورو خوړل دي یو شاري واخه تاسو خو چې مقابل ورکوړو طرف ته ټول ژوندي دي او راپورې طرف ته چې کم دی دا دا پکې مړه مړه دي شوي دي نو ها مونږ دا صحیح مناسب ونه ګڼله چې دا مقابل طرف ته کوم ژوندي پاتې دي دا اوس مونږ د کیس نظر کوو دا صرف په میډیکل رپورټ وخورو او نو بیا به په ډیر دغه تاوان وجه کیږي په دغه وجه په دې باندې وجه مطلب مونږ دا دی چې 3.5 لک روپۍ چې جی دي هغه ستاسو مالي تاوان وشو جی 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 او د مزید تاوان چې کوم دی جی د هغې تاسو مونږ د پولیسو او نه دا مطالبه کوو چې اف آی آر مونږ درج کړی دی مزید انویسټیګیشن که بالفرض پولیس وایي چې تاسو په چا دعوه وکړئ نو دا خو زمونږ کار نه دی تفتیش خو به پولیس کوي چې یاره دا واقعیت هغو به باقاعده دا ځای ګوري نقشه موقع بیا به خلک انټروګیټ کوي چې یاره د چا د طرف نه دا کیدای شي دا ممکن وي مونږ که په چا باندې دعوه کولې نو بیا مونږ داسې ولې کول چې اف آی آر وکړو خو دلته به ناست اوس جرګه مرکه به وکړې وه څه تپوس به وکړی خو مونږ او پولیسو ته ځکه وایو چې مونږ ته غل نه دی معلوم تاسو انویسټیګیشن وکړئ او دا ستاسو فرایض دي چې مونږ له کس معلوم کړي چې دې سړي دا کار کړی دی او د هغه نه تپوس وکړئ صحیح شو ډیره مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو واورېدې د دې خبرې اترې هم د دې سره ما او ملګري له اجازت راکړئ الله مو ښاد او آباد